حیران بشي کنه څه چلې او لکه ګوره د امام ابو حنیفه تقلید مکو، د امام شافعي تقلید مکو، د امام مالک تقلید مکو، د امام احمد تقلید مکو، د فوزان او د عثیمین او د کونړ مولا او د سوات مولا او د باجوړ مولا تقلید کوه. دا عقل دی، لکه دا عقل دی. تاسو لکه د دوی لکه چې یو سړی وي په قرآن او په حدیث د فقره چې تبیا فتاوا ستاریه سره دي، کنه مخ فتاوا ستاریه چې یو سړی وي په قرآن او په حدیث د فقره تبیا فتاوا نظریه ولیکي، چې یو سړی وي په قرآن او په حدیث د فتاوا قانونیه ولیکي، چې ته فتاوا قانونیه لیکي، چې ته فتاوا ستاریه لیکي، چې ته فتاوا غزنویه لیکي، چې ته فتاوا نظریه لیکي، نو خو ځان لري یو مسلک د تقلید دروي استثناء عوام بدات فتاوی پوری کنه. نو څه چل شوی دي چې زرو لګما او د داوود غزنوی او د سوات مولا او د باجوړ مولا او د دیر مولا او د کونړ مولا تقلید کوم، چې هغه تقلید کوم د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام مالک تقلید ولې نه کوم چې خیر د زمانه خلک نغلي دي. لخو رسول لخو الله جوړ کړل، نشته څلور مذهب چا جوړ کړل، دین خو الله په خپل رسول پوره کړو، د صحابه پر معمول پوره کړو. نه به د امام ابو حنیفه تقلید کې او نه به د کونړ مولا او د سوات مولا تقلید کې، بلکې اتباع وکړه محمد رسول الله وسلم چې هغې ته وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله او رسول الله ومنه او امام ابو حنیفه او کونړ مولا دواړو ته ښایسته دعاګانې کوه چې الله د اجر زیات کړي. بس تقلید دین پاک سنت ختم شو، څلور فرقې شوې محبت ختم شو. پیر صاحب وی حیران بشه، حیران وی پیر صاحب ګیره سپینه ده پرنګ توره ده، اډوکې دي ضعیف دي، په عمر ضعیف دي، په خوراکونو باندې راټینګ دي، ښکلې سپینه ګیره، مزیدار سپین پټکې او حیرانېږي مړ بشرانه لالیه مړ بشرانه. خوشحالی کوه، حیرانې مه کوه، په سر سار اعتراضات کوه او د دې کشرانو او د دې ماشومانو جوابونه اوره او کله کله د تفکر په نظر باندې اوره. وی حیران بشي چې د امام ابو حنیفه تقلید منع دی او د فوزان او عثیمین او کونړ او باجوړ او سوات مولا جایز دی. پیر صاحب مالدار تی خو د غریبانانو دا انعام قبول کا، 1,00,000 روپے انعام بدل زه در کوم ان شاء الله، او انعام وړوکی شی نه. دا جواب مکو چې ته د انعام ځان سره کېده، دا انعام ډېر لوی شی دی، دا به ته ډېر په مطالعه حاصل کې. چې د اهل حدیثو یو ذمہ دار عالم دا ویلي چې د امام ابو حنیفه تقلید مه کوه او د فوزان او عثیمین یې کوه او د کونړ مولا یې کوه. تقلید خو د قرآن او حدیث مقابلې ته وایي، تقلید خو د قرآن او د حدیث دشمنۍ ته وایي، تقلید خو د دلایلو پرېښودو ته وایي. لکه محمود حسن دیوبندي چې په حاشیه د ترمذي کې وایي البیعان بالخيار ما لم يتفرقا دلاندې چې الحق والانصاف ان الترجیح للشافعي، دلائل خو دلته امام شافعي سره دي، لكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا. خو مونږ احناف یو، په مونږ د دلایلو تابعداري نشته، د امام ابو حنیفه تابعداري ده په مونږ. نو تقلید دا خو گمراهی ته وي. نو کونړ مولا او سوات مولا او فوزان مولا او عثیمین مولا به ولې وي چې امام ابو حنیفه پسې تللو والا گمراهي پرېږدي او مونږ پسې تللو والا گمراهي شروع کې؟ دا حیرانتیا ستا بېځایه ده مشره، او دا حیرانتیا بدله د شوګر مرض راولي، او که وي دې الله دې ته وساته نو زیات به یې کیدله. او بیا زمونږ ډېر د سپینې ګیرې او تک سپین مخ د غټ خاندان لوی سید او صاحبزاده صاحب او د ډېر علم خاوند بیا زمونږ نه یو ګیله کوي او مونږ په دې مرو. دا خو د پیر ګوهر شاه صاحب ګیله ده، دا خو څه د عام ټانګټت مولا ګیله نه ده، دا د ډېر غټ سپین پټکي والا مولا ګیله ده، دا د ډېر ښکلې ګیرې والا مولا ګیله ده، دا د ډېر دروند خاندان او ډېر د لوی مطالعې د مولا ګیله ده. په دې خو مونږ مرو. خو زمونږ لږ نور هم تشفي وکړه، وایي چې ته فتاوا ستاریه معنی ولیکې، نظریه معنی ولیکې، قنوجیه صاحبه معنی ولیکې، غزنویه صاحبه معنی ولیکې، دا تقلید کې نو وي که زه د امام ابو حنیفه وکړم نو څه چلو شو؟ جواب دا دی خان چې دا فتاوا ستاریه او نظریه په دوو وجو لیکلي شوي دي. یو په دې وجه لیکلي شوي دي چې خلکو د قرآن او حدیث خلاف د اخبار احادو د وحلو د پاره اصول رایستی دي، په اسماء او صفاتو کې تاویلونه رایستی دي، حلالي جایز کړي دي، د خلکو عزتونه لوټ کړي دي، په جنازه کې خلکو د ځان نیتونه رایستی دي، سم د مفاتيح د جنازې نه استدا.
سبحانك اللهم وترادن استدي كما صليت وسلمت ورستمت وترحمت ولا درودون رئيستدي نو فتاوى نظریه او قانوجیه او غزنویه او ستاریه مولانو دا جڑا کړی د چې قران او حدیث دادی د احناف د دې ټنګټو خبرو نه ځان بچ کې د دې د پاره لیکلي دي مشره د تقلید د پاره نه دی لیکلي دوی مې دې خبره د پاره لیکلي دي چې زمونږ په دې خبرو کې د قران او د حدیث والا واخله او د نور پرېګ دی ځکه سلفیت والے حدیث توب وای دیتا او تا دې د پاره لیکلي دي چې دې کې سدي نو تب په پټو سترګو دا معنی او فعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده بيد خپل امام نه بل هیڅ چرته کې نه زی نو دا فتاوا ستاریه او نظریه او د غیر مقلد او د وابیانو یا استاد له د یقول د پاره د وکټوریانو بچو چې د اصلي کلی دي نو د غم د پاره لیکلي دي چې خلق قال الله قال رسول الله تراشي او د قال رسول الله مقابله کې چې کوم خوبونه لیکلي شوی دی او د امام ابو حنیفه جمعتونو کې لیدل شوی دی او د په هوا باندې پیران لوتی دي د خبرونه ووري او د قران او حدیث تراشي نو د قران او د حدیث د مفهوم پېښ کول د فار فتاوا ستاریه او نظریه لیکلي شوی دي او تقلید خو نظریه دي او فتاوا ستاریه سم بن کړل دی په څوک په پټو نشي تلی بیا زمونږ ډېر خوږ پیر صاحب په درد او حیران شوی دی وای چې ته د کونړ مولا تقلید کې او تر باجوړ او د سواد مولا تقلید کې نو وزد امام ابو حنیفه ولونه کوم وای قربان زما مشرا زه خو د وهلو يم چې ستا په شان سپینګیره او د علم غرونه بنګ حیران کړي دي او خپدي رانه الله دې مونږ معاف کړي زما خوږه مشرا قدرمند مشرا نه به د امام ابو حنیفه تقلید کې او نه به د کونړ مولا او د سوات مولا تقلید کې بلکې اتباع کر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغه ته یطیع الله و اطیع الرسول الله رسول الله منه او امام ابو حنیفه او کونړ مولا دواړو ته خسته دعاګانې کوي چې الله د اجر زیات کی بس د نیکان خلق دي ته صرف دعاګانې کوي تابعداري مطلقه او د مرفوعات مقابله کې د عثمان او د عمر او د علی په مسلمانانو باندې حجت نه ده نو امام ابو حنیفه سوک دی اخر سوک دی چې د حجت او د دلیل زی تر ورسېدو حال دا دی چې نه نبی دی او نه صاحب الوحی دی او بیا کته دا وی چې زه د امام ابو حنیفه تقلید ولې نه کوم یعنی پکار دی نو زما مشر د امام ابو حنیفه تقلید ګوري ته کې نه پدې به دروغجن شي او که په یو بازار کې گاډه والا دروغجن شي نو روکه قاسم لوخه دی که پټی کې زمیدار محمد دروغجن شي هغه دغه لوخه خو زما سپینګری پیر صاحب چې دروغجن شي ډیر به خراب شو زما خسته علم او ګیری والا او خاندان والا پیر صاحب چې دروغجن شي نو مونږ به پسترګی ټیټی شي د امام ابو حنیفه تقلید خطا په عقیده کې ونه کو الله دې ارزه کې ومنو د عرش د پاسه دې ومنو او نه منو د امام ابو حنیفه د خبرونو د مخ اړولو د پاره خطا داوا وکړه چې امام محمد امام ابو یوسف مجتهدین دي و د امام ابو حنیفه نه د مخ اړولو د پاره خو تالوي ډانګ ففقه کې خیر چې زهره فقه نه منم مفتابهی بونم و ګولنو د امام ابو حنیفه د تقلید نه د مخ اړولو د پاره خو تا د متقدمین او متأخرین او آرا د ما وراء النهر رئیس دي او امام ابو حنیفه نه ځان رستو کې پدی باندې و زما د سپین پټ کی مشره و د تک سپینو خولي مخ خاونده د امام ابو حنیفه د وهلو د پاره خطا په احنافو کې د علماء دیوبند آرا راایستي دي او امام ابو حنیفه ډېر رستو پرې خدای ته داغه تقلید چرته کې ونه د امام ابو حنیفه د وخلو د پاره خطه په علماء دیوبند هم ستاله یخنه شو زما مشره تا د مفتی فرید صاحب تشریحات راایستي دي امام ابو حنیفه په واقع نو پته لګی ته د امام ابو حنیفه مقلدوم نه یو ته د کونړ مولا هم نه منې کته د کونړ مولا من لته قرآن حدیث پسې دی اکته د امام ابو حنیفه من لکې دي چې الله تعالی د عرش د پاسه ومنه خو یاد ساته نه کونړ مولا منې نه امام ابو حنیفه منې اسی نسبتونه کې ستا کار مشردار د قرآن او سنت نه مخړول په چون کې چنانچه لکن لهذا سرا